هغه ته دعا وکړه. دعا نو ولې لکه ما ته وګوره ولې بچي ولې څنګه یې دعا کوم نه شو بچیا څنګه بچي خې دعا کوه دعا دا مو خبرې نشو کولی ته ورته لالا اشارې وکړو چې په هغه اشارو باندې په دې وخت کې خوشحالي نه دې وخت کې خپل زړه خوړل دي زړه خوړل ځکه دي چې بچي دي ماشومان دي دا د غریبانان ماته مخامخ ناست دي دی ما نه چیک غواړي دی ما نه روټۍ غواړي دی ما نه پیسې غواړي دی د سکول دپاره تربیت غواړي خو واقع صرف دا یو بچي پکې سکول ویل والی دی نور دغه بل بچي چې کوم دی دغه ماشوم دی لا مې داخل کړی نه دی او وس مې ورته نه کېږي څه وکړم د کم ځای نه یې ورته روړم ورونو خواري دیاري زما نشته کم از کم 150 یا شو چې داسې خپل په لاس باندې ناست یم او نه مې ورته د روپۍ وس کېږي او نه مې ورته د اتانې وس کېږي زما د لاچاره د بېوسه مسکینانو بچو سره امداد کوي خدایه یا الله ته ټول عمر ګل ساتې او ته ټول عمر خدای پاکه روښانه ساتې کتونکو دلته کې خو لالا جان بچیان ولري خو د دغه وو بچیانو سره سره 15 ورته چاړاګان هم دي خجی تاسو دا ویډیو وکړه داسې به تاسو ته که په لکاو نه نو په زرګاو خلک به تاسو ته ضرور میلاو شي چې زما سره به کله یو انسان داسې راپېښ شي چې هغه به زما سره مدد وکړي زه به د خپلو بچو هغه ستړی ژوند چې کوم دی هغه به بدل کړم داسې دنیا شي خلک به په هر کلي او په هرې علاقې کې تا ته میلاو شي د داسې خلکو سره ودرېږئ څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې یو ماشوم چې دی نو هغه چلیږي هغه ماشوم چې کوم دی په هغه باندې قرضه ده زه د دې قطعا چې کوم دی د هغه باندې بېسوده نه یم چې د هغه سره خلکو مدد وکړو زه بېسودي کوم نه په هغه باندې بېسوده نه یم خو د هغې سره سره به زه تا ته په هرې علاقې کې په هر کلي کې په هر ملک کې به تا ته داسې خلک وښیم چې هغه د ده نه ډېر محتاجه دي د هغه د یوې نوړۍ درک چې دی نو هغه نه لګي هغه د ده نه ډېر زیات محتاجه دي او شته ما او تا د هغه اواز نه راوچتو ما سوا د یو څو کسانو نه د یو څو سوشل ورکرانو نه الله دې دوی ته مزید ترقي ورکړي مزید دې الله رب العالمین کوشش کولو توفیق ورکړي چې داسې خلکو ته ځان ورسوي زما او ستا لپاره صرف د دوی لپاره اواز اوچتول دي نور مدد کول تعاون کول هغه بیا زما د عوام کار دی دا نه ده چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی ډېر خلک وایي چې یاره دا جو دله د خندا چل ورځي او دله دادي ګورئ جي په ما او تا باندې به خلک اعتراض بیا ځکه کوي چې ما او تا د هغه سړي خیال ساتو چې هغه له د خندا چل ورځي هغه له چې کوم دی د هغه رنګ ښایسته دی نه ما او تا به یوازې د دې خلکو تعاون نه کوو ما او تا به د هر غریب سره ودرېږو ما او تا به د هر مسکین سره ودرېږو ما او تا به د هر فقیر او محتاج سره ودرېږو که د هغه رنګ سپین دی که د هغه رنګ تور دی که د هغه رنګ زیړ دی او که د هغه رنګ هر څه رنګې دی ما او تا به د هغه رنګ ته نه ګورو ما او تا به د هغه فقیرۍ او د هغه مسکینۍ او د هغه محتاجۍ ته ګورو دا ملګری دی د ده په کور کې 7 بچي دي او 15 چې کم دی که نه 15 کسان چې کم دي که نه هغه چې دی هغه معذوره دي 15 کسان په کور کې معذوره ښځه معذوره 15 بچي هغه معذوره د کور د ګټې څوک چې دی نو هغه نشته دی ها د داسې خلکو سره ودرېدل پکار دی او په دې باندې الله رب العالمین بې انتهایي اجر او ثواب ورکوي ښه د بخاري شریف کتاب النفقات کې یو حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه امام بخاري رحم الله هغه راوړی دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه راوي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان د یتیمانانو سره د غریبانانو سره او د کونډو سره د هغه د مدد دپاره هغه چې دی نو هغه پاسي د هغه د ژوند ښایسته کولو دپاره کوشش کوي دا انسان داسې دی لکه دی چې د الله رب العالمین په لاره کې د جهاد کوونکي برابر دی
د کدا الله رب العالمین په لار کې انسان jihad کوي په ثواب کې دی او هغه دواړه برابر دي ښا او یا دا انسان داسې دی څوک چې داسې کار کوي د غریبانو د فقیرانو مسکینانو خیال ساتي د هغې د ژوند د ښایسته کولو دپاره کوشش کوي دا انسان داسې دی لکه ټوله شپه چې د الله رب العالمین عبادت کوي او ټوله ورځ د الله رب العالمین دپاره خالص د الله د رضا دپاره روژه نیسي ښه دا داسې دی د داسې خلکو سره ودرېدل پکار دی صحیح ده بې انتهایی اجر او ثواب یې الله رب العالمین ورکوي ښه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه راوي دی ها دا هم امام بخاري رحم الله راوړی دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کوم یو انسان د غریبانو دپاره د مسکینانو دپاره د حاجتمندو دپاره هغه پاسي د هغه د ژوند د ښایسته کولو دپاره کوشش کوي ها چې د هغه ژوند ښایسته شي د هغه ژوند د آرام شي د چین او سکون شي ها د الله رب العالمین به د قیامت په سخته ورځ باندې به د ده نه د لویو مصیبتونو نه یو مصیبت لري ها د قیامت په سخته ورځ باندې او الله رب العالمین کوم یو انسان چې د غریبانو د مسکینانو د ژوند د ښایسته کولو دپاره اسانی پیدا کوي چې دغه د ژوند لپاره دغه د ژوند د ښایسته کولو لپاره اسانی پیدا کوي الله رب العالمین به د قیامت په دنیا او په آخرت کې د ده لپاره اسانی پیدا کړي په دنیا او په آخرت کې به الله رب العالمین او چې کوم یو انسان داسې دی چې هغه په یو بل رور مسلمان پرده پوشي وکړي د هغه د فردي خیال وساتي الله رب العالمین به د دې انسان پرده وساتي ښه د قیامت په سخته ورځ باندې نو د داسې خلکو سره ودرېدل پکار دي زما عزتمند الله پرې ډېر لوی اجر او ثواب چې دی نو هغه ورکوي ښه یو بل روایت کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه کس کامل ایمان والا نه دی چې هغه د شپې چې کم دی په ډکه ګېډه باندې روټۍ وخوري او د هغه په ګاونډ کې د هغه خپل رشته دار چې کم دی هغه د لوږې د لاسه چې کم دی هغه وده شي دا کامل ایمان والا نه دی ښه نو د دې خبرو خیال ساتل پکار دي د یتیمانانو خیال وساتو د غریبانانو خیال وساتلو د فقیرانو د مسکینانو خیال قسم په الله یې بله ورځ یو ملګري مې ټلیفون وکړو د شپې تقریبا 11 بجې وي وایي ژړل ښه وایي جړل او ماته وی مولي صاحبو څه وظیفه راکړه څه چل راته وښایه ما یې ولې راکړه ولې جاړې ډېر زیات غمجن و ماته یې وی بېګا مې هم بچو روټۍ نه ده خوړلې ها ماسپښین مې هم بچو روټۍ نه ده خوړلې سهار له هم د روټۍ درک نه لګي څه وکړمه پریشانه یم او د پریشانۍ مې نو بالکل د پریشانۍ خبره ده ځکه چې په کور کې سنۍ او بچي چې دی نو هغه جاړي نو بیا به خامخا پلار به څه کوي هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خو نشته دی هغه امیر خو نشته دی چې هغه به د شپې په خلکو پسې ګشتونه کول څوک لوږې څوک تږي د لوږې د لاسه وده نه شي د څوک د بغیر د ډوډۍ نه چې دی نو هغه وده نه شي هغه خلک څه شو نن هغه نشته دی په دنیا کې زما عزت ما او تا ته دا خبره پاتې ده د یتیمانانو خیال وساتئ حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم یو انسان د یتیمانانو پرورش کوي چې کوم یو انسان د یتیمانانو پرورش کوي د هغه د پرورش د هغه د ژوند د ښایسته کولو کوشش کوي دغه انسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به زما داسې ګاونډي لکه دا دوه ګوتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې دواړه ګوتې مبارکې چې دی نو هغه وښودلې چې د قیامت په ورځ باندې به داسې لکه دا دوه ګوتې چې یو بل ته نږدې دي داسې به د قیامت په ورځ باندې ما سره په جنت کې یو ځای وي صحیح ده نو د ډېر ډېر لوی فضایل راغلي د غریبانانو فقیرانو مسکینانو حاجتمندو د دوی خیال وساتئ خاص کر د روژې په میاشت کې بې انتهایي لوی اجر او ثواب یې الله ورکوي نو د هر سړی دی په خپل ګاونډ کې سوچ وکړي غور دې وکړي په خپلو خپلوانو کې دې وکړي زما په ګاونډ کې زما په خپلوانو کې زما په محله کې زما په علاقه کې زما په وطن کې داسې خلک چې د هغوی د روژه ماتي د اخیستو وس نه نشته دی د هغوی د نور د روژې د څومره ضروریات چې مونږ په نظر باندې راځي هغه چې دی نو هغه مونږ ته هغوی ته مونږ مهیا کړو هغوی له هغه راوړو پوه شوې نو هغه چې مونږ ته په یو روژه ماتي کې دعا وکړي که نه نو دقه دعا راغله د الله رب العالمین د عرش سره ټکره وهي او حدیث مبارکه کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین چې کم دی د بنده سره تر هغه وخته پورې مدد کوي تر څو پورې چې بنده چې کم دی د هغه د بندګانو سره مدد کوي بنده د الله د بندګانو سره څو پورې مدد کوي تر هغه وخته پورې الله رب العالمین د دغه بنده سره مدد فرمایي پوه شوې په خبره حدیث مبارکه دی نو د داسې خلکو سره ودرېږئ پکار ده دا ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې نورو حاجتمندو ته غریبانانو ته فقیرانو ته مسکینانو ته هغوی ته د ژوند د تیرولو یو ساره چې دی نو هغه میلاو شي دا فضایل چې کوم دی یو انسان واوري او د یو غریب او فقیر مسکین خیال وساتي زما او ستا به ورسره په هغې کې کامل اجر او ثواب به الله رب العالمین مونږ ته راکوي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته